أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موسی علیہ السلام وی چې هرگز دا سینه چې زګیر شمه زما رب ما سره د ما ته بلار خي حکم شو فضرب بعصاك البحر امسا باندې دریاب والو پکې لارې جوړې شوې موسی علیہ السلام او بن اسرائیل با حفاظت پورې غاړه ته وته او دغه ځکه فرعون او دغه لخر هلاک کړي شو او چې کله بن اسرائیل پورې غاړه ته وته الته کې وکړو چې یو قوم لګیا دی بت پرستی کی مبتلا دے او د بتانو عبادت کوي نو چونکه دا بنی اسرائیل د فرعون په غلامی کې دا غوډیر وخت تیر شو نو د غلامی ذهنیت یو فورا موسی علیہ السلام نه دا مطالبه وکړه چې موږ د پاره هم د یو معبود برابر کا یو بت را مقرر کا چې موږ دغه عبادت کو مخه ته موجود وي نو لہذا موسی علیہ السلام ته د قوم په دی ناجایزه مطالبه باندې ډیر زیات خفقان راغی ورته فرمایل چې بشک تاسو جاهل خلک او دا خو تباکیدون کې هلاکیدون کې خلک دي او دوی چې کم بت پرستی کې لګیا دي د کم څه عبادت کوي دا هم باطل دي آیا تاسو د الله نه سوا د بل چا عبادت کول غواړئ حالانکه الله تبارک وتعالى په دې زمانه کې ټول خلقو کې تاسو ته فضیلت درکړې ده د پیغمبرانو اولاد او هغه وخت لګیات کې چې کله د فرعون د ظلم نه د فرعون د قوم نه موږ تاسو له نجات درکړو ډېر بدترین سزاګانې به تاسو ته درکولې فرعون او تاسو زامن به قتلو لونه به ته ژوندې پرې خودو او پدې کې ستاسو د پاره ډېر لوی ازمیخت نو هغه وخت ځان ته یاد کړئ نو چې کله الله تبارک وتعالى دغه مشکل حالاتو نه روستي تاسو نجات درکړو تاسو شرک کوئ وجاوزنا او مونږ تیر کړل دوی به بني اسرائیل لرا بل بحر د سمندرنا فاتوا ندير على قوم فيوداس قوم يعكفون چې عبادت کوي عبادت کې لګیا او علی اصنام لهم د خپل بوتانو قالوا دو یا موسی علیہ السلام اجعل لنا جوړ کړه موږ د پاره هم الہن یو معبود کما لهم لک څنګه چې دوی دی الہۃ معبود ده قال دو انکم بشک تاسو قوم تجهلون خلق دې جاهلان موسی علیہ السلام ته د جاهل خلق ان هؤلاء بشک دا خلق دے متبر تباکرون کی دے ما هم فیه پکم بت پرستی کی چیزوی لگیا دے وباطل او باطل دے ما کانو یعملون اغس چیزوی کولو قالو دو غیر اللہ اید اللہ نسوا تاسو ابغیکم الٹم تاسو تزو الہا معبود وهو فضلکم او هغه فضیلت درکړی د تاسو ته علی العالمین په جهان والو باندې و اذ نجیناکم او یاد کړئ کله چې مونږ نجات درکړو تاسو ته من آل فرعون د فرعون د قومنا یسومونکم چې در رسولی به تاسو ته سوء العذاب سخ عذاب یقتلون چې دی وجل به ابناکم تاسو زامن ويستحيون او ژوندې به پر خودلی نساءکم ستاسو خزی وفي ذلكم او پدې کې تاسو د پاره بلاء ازمیختو من ربکم ستاسو د رب طرفنا عظیم ډېر لوی نو حضرت موسی علیہ السلام دوی ته فرمایل چې تاسو ډېر جاهل خلک دومره الله تبارک وتعالى تاسو د نجات درکړو او تاسو ته چې فضیلت درکړې ده په دې زمانه کې چې کوم زمانه کې دوی په ټول عالم کې دوی ته په ټول باندې اوچته درجه او فضیلت حاصل وو په وجه دې چې دوی د پیغمبرانو اولادو په وجه دوی چې هزارو انبیاء کرام په دې قوم کې تشریف وروړو لہذا د حضرت موسی علیہ السلام په دې واقعا کې چې مختلفو طرق سره په مختلفو طریقو سره مختلفو زاویو سره واقعا الله تبارک وتعالى ذکر کړی او په دې کې یو څو فواید مونږ او تاسو ته حاصلېږي یو دا
چې یو مسلمان با په ازمایش باندې صبر کوي نو چې کله صبر وکي نو الله تبارک وتعالى دته دغه مشکل نه د وتو لارې وباسي ځکه صبر د الله جل شانه د مدد د حاصلولو ذریعہ ګرځي واستعینوا بالصبر والصلاه د الله مدد د صبر د منځ په ذریعہ حاصلوي دویم د الله تبارک وتعالى په ذات باندې باور پکار دی څنګه چې موسی علیه السلام ته حکم ملو شو لاړ شه د فرعون په دربار کې کلمه حق ویا یو طرف ته داغي ظلم جبر او ذل اوتاد میخونو والا په جسمونو باندې په لاسونو باندې میخونه ټکوال داسي ظالم جابر انسان داغي په دربار کې کلمه حق وی تنها موسی علیه السلام او هارون علیه السلام نه فوج شته نه لخر شته نه اسلحه شته د الله تبارک وتعالى په ذات باندې باور دي نو چې کله هم مسلمان د الله جل شانه په ذات باندې باور وکي د الله تبارک وتعالى مدد سره ملو شي او دریم دا چې کله یو انسان د چا عاشق وینو عاشق د پاره د معشوق خواهش او مطالبه پوره کول څه مشکل نه وي ځکه دغه ساحران دوی چې کله د الله تبارک وتعالى په عشق کې دوی کلمه ویله فرعون ورته وی چې تاسو قتل کړم تاسو لاسونه خپې به یو بل ته مخالف کټ کما چې کم ده ډاکو سزا ده هغه سزا به درکما دا به وکما هغوی ورته وی چې فقض ما انت قاص چې ستانه کېږي هغه وکړه موږ یو ځل د الله تبارک وتعالى په ذات ایمان وروړی دی یو ځل د الله رب العالمین محبت موږ په زړه کې ناست دی چې څه کولی شي وکړه نو عاشق د خپل معشوق د پاره هر قرباني ورکوي او دریم دا چې څوک یو ځل د ایمان لذت وسکي او د ایمان حلاوت او د ایمان خوند واخلي بیا هغه غینه رستو کیږي نه نو لہذا دغه ساحرانو یو ځل چې کله دوی وکړو چې د موسی علیه السلام په لاس باندې معجزه ښکاره شو دوی کلمه وی چې کله کلمه وی د ایمان لذت او د ایمان خوند یې وسکلو بیا د هغې په د ایمان وروړلو په جرم باندې دوی ته هر قسمه سزا ملو شو خو دوی د هغې نه رستو نه شو نو چې کله یو مسلمان د ایمان حلاوت او خوند واخلي حدیث پاک کې راځي چې کله یو مسلمان یو فحش منظر وګوري یو غیر محرم وګوري او نظر لاندې کې ورته نه ګوري الله تبارک وتعالى درې انعام ورکوي یو د ایمان حلاوت ورته نصیب شي د ایمان خوند او لذت ورته نصیب شي او دویم د زړه سکون ورته ملو شي او دریم د مرګ په وخت کې کلمه شهادت توفیق ورته ملو شي دا د نظر حفاظت د برکت الله تبارک وتعالى د درې انعام ورکوي نو لہذا دغه خلکو یو ځل د ایمان لذت او خوند واغشتو بیا په مرګ هغه پرې نه ښودو او دریم چې کله یو مسلمان د حق د پاره आवाज اوچتای دعوت الی الله د الله د دین سر بلندۍ د پاره حق د پاره आवाज اوچت کا دا موږ چې څوک ما سره مرګرتیا کوي او کنه کوي الله رب العالمین دشمنان به استا موافق کی موسی علیه السلام د حق د پاره میدان ته راغلو د پیدایش نه واخله تر اخره پورې هغه فرعون هغه لخر د فرعون هغه قوت او طاقت د موسی علیه السلام د پاره استعمال شو اول د موسی علیه السلام پرورش د فرعون په دربار کې یو شاهي پروتوکول سره وشو د فرعون مال دی د فرعون دولت دی د فرعون چې هغه خزانه ده د موسی علیه السلام په موسی علیه السلام باندې لوټاویږي په هغه باندې قربانیږي هغه نظاریږي او په هغه باندې خرج کیږي او دا ټول قوت او طاقت د موسی علیه السلام چې جوړ شو هغه د فرعون مال او دولت جوړ شو الله تبارک وتعالى د موسی علیه السلام د پاره د فرعون هغه مال ذریعہ وګرځو نو چې کله یو سړی د حق تبلیغ د پاره د حق جهاد د پاره د حق دین د پاره لګیای د حق خبر د پاره لګیای الله تبارک وتعالى چې د مخالف د په حق استعمالي او دریم بل دا چې د صبر میوه هغه خوږی دغه بن اسرائیل او ډېر زمانه پورې د فرعون هغه مظالم برداشت کو الله تبارک وتعالى بل اخر دوی ته چې هغه د صبر هغه خوږه او میوه ورکړه او بل دا چې باطل چې هر څومره طاقتور وي هر څومره مضبوط او مستحکم وي تر دې پورې چې د خدای دعوی کړي وا خو په د باندې به الله تبارک وتعالى زوال راوستو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق چې راشي نو باطل خپل تخت ځکه باطل میټاویدو لپاره د حق د غلبې لپاره راغلی دی او بل د موسی علیه السلام د واقعې دا مسله معلومه شو
چې د همیشه چې څوک د حق مخالفت کوي هغه ناکام او نامراد وي. حق اگر چې قلیل وي، کم وي، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله، حق بلګ وي تعداد په اعتبار سره یوازې به یو کس به دو کسان به، الله رب العالمین د لکونو تعداد د زرګونو تعداد په مقابله کې حق له چې دی غلبه ورکوي. موسی علیه السلام، هارون علیه السلام دوه افراد دي راوچت شو د حق د پاره، رب کائنات په لکونو خلقو باندې هغوی ته غلبه او فتح او کامیابی نصیب فرمایل. د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون د دې واقعې نه دا سبق مونږ ته حاصل شو چې همیشه د حق دعوت چلول پکار دی، د حق مرسته او مرګرتیا پکار ده، حق وینا پکار ده او په حقیقت باندې ژوند تیرول پکار دی، د دروغو نه، د کذب نه، دروغګویۍ نه او دغسې چې دی منافقت نه او د حق د پټولو نه، کتمان حق چې ورته وایي د هغې نه اجتناب کول پکار دی. چې کله یو سړی په حق باندې ولاړ وي، حق وایي، حق اوري، حق وینا کوي، د حق مرګرتیا کوي، د الله تبارک وتعالی مدد او نصرت ورسره څرنګه چې حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام سره د کامیابی په شکل کې ورته ملو شو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.